چې یو سړی و خرې ساتلی نو په هغه خره به هغې غریب مزدوري کوله. چرته سره چلوله پټو ته نو په سره کې یو ملغلره بیا مونته چې ملغلره بیا مونته نو خیال یې وکړ چې هلکه ستا نور څوک دي خو یو ته یو دی دا خر دی او دغه خر په برکت چې دی ته پاللی کېږي نو دا داسې ښه مری ده راشه دې خر ته یې په غاړه کې واچو. نو ملغلره خر ته په غاړه کې واچو. چرته یو جوهري پیرا پیښ شوی دی چې کتلی دي چې فوی دا خو ملغلره ده او دا خر والا د دې خر په غاړه کې اچولې ده. دا خر والا ته پته نشته چې دا د 100 روپو ملغلره ده. ورته کاکا دا مړی خرڅی نه؟ نو خر والا ورته وی چې ولې نه خرڅوم؟ وی په سوی ورکې وی خو چې څه دې راکړه؟ هغه ورته یو 10 روپۍ رایستی دي. نو هغه وخت کې په 10 روپۍ 10 خر کېده. 10 روپۍ چې خره والا کتلی دي لیونی شوی دی او زرې مری را پرانیستې ده د خره د غاړې نه هغه سړي له یې ورکړه او اوس په یو منډه روان دی چې هسې نه چې دا سړی بیا را واپس نشي چې نه علمه. جوهري ځان له په منډه روان دی چې د خره والا ته پته ونه لګي چېرته چې دا د 100 روپو ملغلره ده او خروالا ځان له په منډه روان. جوهري هغه مری یوړه او ډیر اعلی مالوچو کې لاندې باندې او خب بهترین بکس کې کېښوه ډیر په قدر او په عزت. لکه د زرګر دکان کې تاسو وګورئ د سرو زرو کالو د پاره څه ښایسته ښایسته بکسونه جوړ کړي. څه زمانه پس بادشاہ ته د هغه ملغلرې ضرورت شه چې کومه ملغلره کال پس په سپای کې یوه خیږي. اوس کال پس سپای کې یوه د دې څه مطلب دی دا معنا ده په دې سمندر کې سپای داسې یو شی دی داسې بند چې اسمان کې ګړګړ وشي نو دا سپای د سمندر د بیخ نه روانه شي او پاس سر تراشي او د خپله یې پرانیستی شي او داسې وازه خپله ونیسي نو چې ساس کې پکې راوغورځېږي. که یو ساس کې باندې دا سپای بند شوه او سمندر بیخ ته لاړه نو هغې کې کال پس دا یو ساس کې نه یو ملغلره پیدا شي. د هغې یو قیمت بیا لکونه روپۍ او که دې سپای هرس وکړو او خوله یې وازه نیولې وه دویم ساس کې تم نو کال پس پکې 2 ملغلرې وي خو د دواړو قیمت دغه یو عمره نه وي بیا. نو ځکه مولانا روم وایي چې کاسه چشم حریصاں پر نشد کاسه چشم حریصاں پر نشد تا صدف قانع نشد پر در نشد. وای د انسان دا سترګې دي دام د هرس نه ډکي خو چې لږ شی راشي ورپسې نور وی چې نور راشي ورپسې نور وی تا صدف قانع نشد پر در نشد. لکه هغه سپی چې دویم ساس کې تخله وازه نیولې ولري نو قیمت یې کم شي. زما عزیزانو بادشاہ وی چې ما ته ملغلره په کار ده خو هغه ملغلره په کار ده چې کومه کال پس په سپای کې یوه وځي. دې جوهري ووی چې ما سره شته منډه کړې ده او بکس یې راغستی دی چې پرانیستی ده چې ګورې ملغلره 2 ټوکړې پرته وه ماته وه. دې جوهري ورته ووی چې بیړه دې تباه شه د خره په غاړه کې خروالا اچولې وي نو نه ماتې دی او چې ما په بکس کې دومره په عزت او مالوچ لاندې باندې نو ماته ملغلره ورته وایي چې زما بیړه مه تباه کوه جوهري بیړه ستا تباه شه.
خره والا که زه د خر په غاړه کې اچولې ومه نو خره والا ته دا پته نه وه چې دا د 100 روپو ملغلره ده، کني زه به خره ته غاړه کې نه اچولې. نو اوس ما ته ولې شوې؟ ما ته ځکه شم چړه مې وچاودو چې تا ته زما قیمت معلومو او په دومره سپک قیمت ته واغستم په 10 روپۍ. که خروالا زه د خره غاړه کې هم هغه ته زما قیمت نه معلوم، تا ته پته وه چې دا دومره اعلی اوچت شی دی او بیا دې په دومره سپک قیمت واغست. اهل مکه او اهل مدینه کې اختلاف پرېوت. امیر بچو کی د رسول الله نه رستو د مدینه خلق وی چې زمون ملک دی، زمون وطن دی، تاسو د مکې نه مهاجر راغلی یی، تاسو څه کار دی؟ امیر به زمونږ د مدینه د خلق. جګړه وا بیا ویل من امیر و منکم امیر، یو امیر به د مکی وي او د خلق وي او یو به د مدینه د خلق وي. ابو بکر صدیق پاسه دی غوږ کې دی یو حدیث واوري د رسول الله صلی الله علیه وسلم، یو حدیث واوري. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم الائمه من قریش. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې امام چې دی هغه د قریش نه. نو اے اهل مدینه او تاسو قریش نه یو د پیغمبر حدیث دی. اهل مدینه وې چې اقال رسول الله هکذا، رسول الله صلی الله علیه وسلم دا سی ویلي؟ هغه والله قال رسول الله هکذا، دا د پیغمبر حدیث. اهل مدینه را پاسې ده او وی چې پیغمبر ویلي دي چې امام به د قریشو نه. نو ابو بکر په قریشو کې تانه لوی او چت ببل څوک لاس ورکو دغه په لاس بیعت. یو څو صحابه او د بیرو د بوټي لاندې ناستو او تمام اهل مدینه د صدیق اکبر نه بیعت. صدیق اکبر امیر شو. چې امیر شو عزیزانو رالو سبا شو، صادرونه په اوږه چولی بازار ته روان. عمر فاروق ورته چرته ځې؟ وې دا صادره خرڅوما چې بال بچ لپه سوړه واله. هغه ورته ته خو امیر شوې د تمام عربو، اوس صادره څنګه خرڅه په بازار کې؟ ورته امارت په خپل ځای دی او بال بچ له روټۍ پیدا کول په خپل ځای. روټۍ به پیدا کم بیا به د قوم خدمت کوم. نو خزانه ته بوته، بیت المال ته بوتلو، پاوړې د سړی په سر د امیر المؤمنین کور ته مقرر کړ. پاوړه امیر المؤمنین دغه ته وایي. بیا ورته خزه وایي چې انار ته میړه کیږي. وی پیسې نشته، دا ستا په نامه چې کوم وړه راځي په نیمه خېټه یو څو ورځې روټۍ وخوره، دا وړه بچ که دا به خرڅ کم تاله به پې انار راوړ. اته ورځې هغې په نیمه خېټه روټۍ وخوړه، یو سیر وړی ابو بکر له ورکړه، هغه یې وړه واپس بیت المال کې داخل کړه. ماښام کور ته راغی، وی انار، وی بیبي انار خو له څه کوې؟ استا وړه مې بیت المال کې داخل کړه او آرډر مې وکړو چې دین بعد زما د ښځې په نوم باندې نیم پاوړه را لېږئ. معلومیږي دا چې زما ښځه په نیمه خېټم گزاره کولی شي. نظام اسلام دې ته وایي.